الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بشیر خان، مبین خان، یحیی جان مومن صاحب د ملیانو کلی او د صاحب ګل محال، زما عزتمند مشرانو، رونو، کشرانو، زما لپاره نن ډېر د عزت او د عزت ورځ ده چې زه نن د خپل زوړ کور ته راغلم او تاسو ټول ته په لاره باندې ټولو سره ملو شوم. ډېر د خوشحالۍ ورځ ده او دا کوم طریقې سره چې تاسو زما استقبال وکړو، د مینې، د محبت، د جذباتو، دا زما په سترګو کې دا نقش به انشاءالله تعالی همیشه دپاره وي. زما په خیال پرون مازدیګر ماښام مبین خان ته وویل چې مونږ به درځو. د دوی مخکې دعوت راغلو او دا هم ویلو چې تاسو کو راغلی کو رانغلی، مونږ به ټول به نفس نفیس ټول مشران کشران د علاقې هغه ټول تاسو له ور درکو. خو زما په خپله دا خواهش و چې زه راشم او تاسو سره ملو شم. نن ډېر زاړه ملګري مې پکې ولیدل. کیدای شي په دې وخت کې هغه شانتې رابطې یو بل سره نه پاتې شوې، خو انشاءالله تعالی دا کومه جذبه چې اوس دا انشاءالله تعالی زمونږ د طرفه به هماغه شانتې د دې علاقې خدمت کول. دا زمونږ خپله علاقه ده، زمونږ غم خادم شریکه ده، زمونږ پوله پټیم شریک دی. نو په دې کې مونږ یو بل سره تړلی شوي وو په هر لحاظ سره، او خاص کر دا کورنۍ خو مونږ سره ډېر مینه محبت کړی دی همیشه. نو په دې لحاظ سره زه خوشحاله شوم چې تاسو ټولو راغلی او دلته دا لږ وخت هم تاسو سره تېر کړو. انشاءالله تعالی الیکشن نه پس به زه بیا راځم په دې لیکې باندې او هر چا سره به یو څو منټه تېروم. رونو، دا خبره صحیح دی. بشیر خان هم وویل چې دا الیکشن زمونږ لپاره ډېر اهم دی او په دې دا سوچ کول پکار دی چې دا کم طریقې سره چې دا ملک چلیدم او دلته خو د پی ټی آی زما په خیال 9 کاله حکومت پاتې شو، مرکز کې هم 4 کاله حکومت پاتې شو، خو دا علاقه هماغه شانته محرومه پاتې شوه. د سوی ګیس ذکر وشو، نو سوی ګیس کو دلته انټر شوی دی، نو بس تاسو ټولو دواګانې وې او دلته ګیس راغی. دا ټیک ته چې څه علاقې ته پاتې دي او زمونږ تاسو ته پته چې د غلطه واده نه کوم چې څه کولی شم هغه ویم چې دا کېږي او چې کم نشم کولی ویم نه کېږي. انشاءالله تعالی دا کومې علاقې چې دې ځای د ګیس علاقې کې به پاتې دي، انشاءالله تعالی دې ته به ګیس راځي او دا د دوی حق دی. او انشاءالله ضرور په هر صورت کې به دلته ګیس موږ راولو. دا سړک ما ولیده، دا کله چې رالم دا سړک مې ولید. ستاسو د علاقې نه یو سړک دی خوا راغلی. نو انشاءالله تعالی دا کارونه زموږ تاسو کو د دې ذکر وکړئ او کو نه کوئ، زمونږ دا فرض دی. او دا د اوس نه د حیات محمد خان شیرپاو شهید د وختونه دا یو سلسله را روانه ده او
هغه هم د دې عوامو خدمت کړی و، شهادت یې نوش کړ، د غریبانو سره ولاړ هر موقع باندې په زړه کې د غریبانو دپاره درد و. او دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې د هغه د برسۍ په ورځ باندې الیکشن دی. د هغه د برسۍ په ورځ باندې 8 فروری موږ هر کال د هغه برسي مناوو او دې ځله د هغه برسۍ په ورځ الیکشن دی. نو انشاءالله تعالی سهار چې مونځ وکړو ته دوا وکړو پولنګ سټیشن ته لاړ شو نو دا ووټ به د هغه سوچ ته د هغه خدمات ته د هغه شهادت لپاره به دا ووټ په هغه پولنګ بوټ کې هغې له ورکړو. ورونو دا صحیح ده چې دا ملک چې کوم طریقې سره وچلېده مونږ خو چا پسې داسې هغه نه کوو، خبرې نه کوو، خو د ملک خاطره چې کوم حقیقت دی به تاسو ته بیانوو. دا کوم طریقې سره چې دا ملک وچلېده نو زه خو به وایم چې دا کوم زمونږ معیشت دی، زمونږ د دلته دا کوم حالات دي هغه ټول تباه برباد شو. د عمران خان خو ملک هم د داسې هغې ته ورسو، ورسره د خلکو هغه د نوجوانانو هغه چې ذهن یې داسې بدل کړ او په داسې غلط لاره روان کړل چې اوس موږ له چل نه راځي چې دا په صحیح لاره روان وو. دې دپاره زمونږ بچي دي او مونږ غواړو چې دا ذهن یو تعمیري طرف ته لاړ شي، صرف په وعدو باندې نه، صرف په دعوو باندې نه، صرف په دې باندې چې زه امریکې سره جنګ به کوم او زه به دا کوم، په دې نارو باندې خو ملک نه چې هغه کېږي جوړېږي. دا الیکشن خو دې لپاره دی چې د دې د کوم علاقې چې څوک ممبر وي چې هغه د علاقې خدمت وکړي. او زما به تاسو ته اپیل وي چې تاسو زمونږ کارکردګي او د دې نورو پارټیو کارکردګي مخامخ کېده چې هغوی د دې علاقې لپاره څه خدمت کړی دی او زمونږ پارټۍ څه خدمت کړی دی. نو زما په خیال چې دا تاسو مخامخ کېده، تاسو فرق په مخامخ تاسو ته ښکاري شي. مونږ د نیا پاکستان وغې خبرې نه کوو، مونږ د علاقې د آبادۍ د خوشحالۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد کوو او تا به زمونږ هغه دې لپاره به کوو. مونږ د غریبانو ته چې کم تکلیفات دي، کو دا د بجلی په مد کې دی، کو دا ګیس چې کوم ځای کې دی، کو د هغې مد کې دی، کوم ځای کې ګیس نشته هغه مد کې دی، کو د ګرانۍ هغې کې دی. دا ټولې سلسلې دي چې د دې څو پورې مونږ د دې لپاره صحیح اواز نه اوچت کړی، دا مسلې نه حل کړی، دا غریبانان څنګه هغه کېږي به چې څوک د بجلی بل ورکوي. دا زمونږ صوبه په 4-5 روپۍ یونټ بجلی جوړوي او مونږ باندې خرڅېږي په 60 روپۍ یونټ. دا څنګه د برداشت غریب دپاره خو د برداشت بحث دی. بجلی مونږ پیدا کوو، لوډ شیډنګ ټولو کې زیات په مونږ باندې. نو د دې شیزونو صدبا پکار دي دا چې چا مخکې دا هغه معاهدې کړي دي او داسې بجلی هغه د بجلی دا کمپنۍ جوړې کړي دي او معاهدې کړي بهرونو هغې سره چې هغه چې بجلی نم پیدا کوي بند می که نه هغوی ته پیسې میلاویږي. 3,000 ارب روپۍ د هغوی قرضدار دی حکومت او اوس هم 5.5 روپۍ اوس دا بیا زیاتوي زیات. دا بانه هم دا چې موږ دا قرضه چې دا ګرده شي قرضه ورته وایي چې دا به موږ ختموي، هغه په هغې کې اضافه کېږي. دا چېرته لاړه دا پیسې؟ دا محکمه ټوله ناهیله ده، دا ټول هغه چې دی د الله سرچینې دا ټول د دوی په وجه ده. زور چاله راځي؟ غریب له راځي.
بیا ورته وایي میټر ولګوئ. نو رونو دا مسلې دي، دې نه به حل را پیدا کوو. داسې نه شي کېدی چې مونږ همداسې کښېنو. دا ګراني به خامخا لاندې راولو. دا غلط فضول خرچي چې کمه کېږي په حکومتونو کې دا به کمو. نو بیا به دا سلسله را مخکې کېږي. مونږ ته ووایي چې بس ډالر دا شو هغه شو. دا چا داسې دا صورت حال جوړ کړی چې ډالر دې هغې ته ورسېده؟ بنیاد همدغه حکومت چې غلط کېښودو نو بیا په بنیاد غلط وي نو عمارت هم په غلط هغه کېږي. بنیاد به صحیح کوو نو بیا به دا سلسله مخکې کېږي. نو دې لپاره مونږ دا څوک چې دا دعوې کوي او هغه کوي چې مونږ مخکې غلط شو اوس به صحیح شو، یو ځل چې ته په غلطه لار روان شوې ته نه شي هغه کېدی. هغه بس خپل ځان سوچ کوي، د ملک سوچ هېڅوک هم نه کوي. زه د ټولو پارټو ته دا وایم چې دې الیکشن نه پس پکار دی چې ټول یو ځای کښېني او دا کمې مسلې چې دي د دې لپاره حل د غریبانو لپاره حل روباسي. صرف کورسۍ نه ده چې کورسۍ باندې بس دا الیکشن وشو بس زما دا کورسۍ ده زما دا کورسۍ ده. مخکې د دې حل روباسي د غریبانو چې دا کم مشکلات دي د دې حل روباسي. او کو نو مو کړه نو بیا څه دا ملک کوم داسې مونږ پرېښودو خدا نه خواسته دا غریبان به چېرته ځي؟ دا هم د دوی له اللہ تعالیٰ دې اوسه خو کړي چې اوسه پورې هغه برکنے والا میدان ته نه وروتی. دې کې چا ګزاره کېږي؟ بیا دلته زمونږ صوبې کې نه روزګار شته نه کارخانه شته. پنجاب کې کوزا ګرانی هلته چې کومه ګراني دلته د هغې په ډبل ګراني ده. هلته کو زه ګراني د یو سړي دوه درې بچي هغه ټول هغوی په یو کارخانه کې بل په بل کارخانه کې هغه تنخواګانې چې راشي ګزاره وشي. دلته خو سوای زمونږ د ځمکو نه لږ ډېر آمدن راشي، نور خو څه شته نه کارخانه شته نه څه نور څه داسې هغه ذریعه شته ذریعه معاش دی. نو د دې شیزونو کول پکار دی. او زما په خیال چې دې لپاره څه داسې هغه مسلې رو نه باسو، داسې طریقه کار رو نه باسو چې دا مسلې حل شي. نو زما په خیال دا ملک په صحیح سمت کې نه روان. مونږ غواړو چې دا ملک په صحیح سمت کې روان شي. مونږ به هغه لار اخلو چې کوم د عوامو د فلاح و بهبود دپاره، د عوامو د خوشحالۍ لپاره، د عوامو د سوکالۍ لپاره، د عوامو د کم مشکلات چې د هغې لپاره به مونږ جدوجهد کوو. او دا جدوجهد به انشاءالله تعالی مخکې روان دي. زه بیا ستاسو مشکوره ممنون. دا ډېر مختصر میټینګ و، ډېر مختصر وخت و، خو خوشحاله شوم، ډېر زیات خوشحاله شوم. او انشاءالله تعالی بیا به دا تاسو سره وعده ده چې د الیکشن تیر شي، هغې نه پس به راځم او په دې به کلي په کلي همدغسې 15 منټه به ټولو سره تېروم، مشرانو کشرانو سره. او انشاءالله تعالی دا ستاسو د هغې کې په خوشحالۍ په غم په هغې کې به انشاءالله تعالی زه شریک معافي غواړم. سکندر خان نن بل ځای کې هغه لګیا و ځکه چې لږې ورځې دي او خپل حلقه ده، نو هغې په وجه موقع هغه ته میلاو نه شوه. خو یو زما ضرور اپیل دی چې د شمالي اشنغر تیر ظلم په دې صوبې کې محرومه پاتې شوی، اوس هم بلکې اوس خو زیاته 3 یونین کونسلې دې خوا شوې، ډکې، مندنې، ارچن. نو مونږه چې دا سوچ پې وکړو، نو بجای دی نه چې د مردو یا د هغه ځای خان خوانین لزو ووټ ورکوو چې دې ځای نه یو خپل یو غریب
نماینده دې ځای نه مقرر کړو چې هغه ستاسو اواز شي، چې هغه ستاسو عزت شي، چې هغه د دې علاقې د ترجماني وکړي، چې هغه د دې علاقې دپاره جدوجهد وکړي. د دې لپاره یحیی جان مومند مونږه منتخب کړی دی او زه امید لرم ستاسو رول به دی چې تاسو به ټول هغه سره هغه چې لږ مونږ محنت وکړو، یو بل سره یو ځای شو، اتفاق او اتحاد هم قایم شو، انشاءالله تعالی دی وځي انشاءالله تعالی. نو د دې ستاسو مهرباني ډېره په مونږ باندې، په پارټۍ باندې، او انشاءالله تعالی کو مخکې څه کوتاهي شوي د هغې مونږه معذرت کوو، معافي غواړو. انشاءالله تعالی د دې علاقې خدمت کول او زمونږ خپله علاقه ده، او انشاءالله تعالی تاسو به په هیڅ صورت کې مایوسه کوو نه. الله تعالی هم خوشحاله ساته، الله تعالی هم آباد ساته، الله تعالی زمونږ ستاسو اتحاد او اتفاق چې دی قایم او دایم ساته. ډېره مهرباني.